جی زه پیدایشي خو نه یم، د 3 کالو پولیو افیکټډ یم اور چې وایي یا پولیو قطرې نه دي اچولې نو هغه ما اچولې وې خو ومیټنګ مې کړی نو هغې وجې نه هغه زما ویکسین چې وه ضایع شوه. نو بس اوس الحمدلله زه دومره یم چې خپل لکه قابلیت شو کولی شم په مختلف گیمز په تھرو باندې خپل ایجوکیشن په تھرو باندې ما ماسټرز کړی دی سپیشل ایجوکیشن کې. بسم الله الرحمن الرحیم. ګرانو کتونکو یو وارې بیا د عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس نه ستاسو په خدمت کې علب خان شرپوخ حاضر دی. کتونکو دلته کې نن د مازورانو چې هغې کې میل هم دي پی میل هم دي د هغوی لوبې روانې مختلف ګیمونه یقینا چې نن هم ډېره ښه محسوسه کړه چې دغه معذوره خلکو ته کومه توجه ورکړې شوې ده دا توجه بار بار ورکول پکار دي. په دې اقله باندې زموږ سره ډسټرکټ سپورټس افسر تحسین الله صاحب موجود دی. یقینا چې کله نه دوی راغلي دغه عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس کې دغه رونقې بحال شوي دي او مختلف ګیمونه کیږي مختلف وختونو کې موږ راغلي خو نن دغه مازوران موږ وکتله چې دغه کې موږ نشنل لوبغاړي خو مو لیدل چې یاره شب قدر سره تعلق ساتي تنګي سره تعلق ساتي چارسدې سره تعلق ساتي نو دې مازورانو هغه شانتې پرچار خو هم نه دی شوی. تحسین الله صاحب ډېره زیاته مننه کوم نن چې دا کوم ګیمونه دي تفصیل لږ راکړئ. بسم الله الرحمن الرحیم. زه تاسو ډېر زیات مشکور یم چې تاسو ټایم ټو ټایم پرنټ او الکترونیک میډیا 400 والا دا پېښور والا دا راغلي دي او زمونږ دا ایونټ چې کوم دی نو خلکو ته رسولي دا غیر په زه ډېر زیات مشکور یم. څنګه چې تاسو ته پته ده چې زمونږ یو سلوګن دی چې کیل کې رنګ 400 کې سنگ او ورسره زمونږ یو بل لغه دی چې سپورټس فار آل. څنګه چې تاسو وکتله چې موږ 400 سپورټ فیسټیول وکړو چې وایي کې میل او فیمیل چې کوم دی په یو ګڼ تعداد کې حصه اخیستې وه. ورسره څنګه ما تاسو ته ویل چې سپورټس فار آل په هغې کې چې کوم دی نو موږ نن دا سپیشل سپورټس فیسټیول چې کوم دی نو د انعقاد وکړو. په دې کې چې کوم دی نو تاسو وکتل په یو ګڼ تعداد کې چې کوم دی نو دې کې پلیرانو پارټیسپیشن وکړو چې هغه میل او فیمیل هم وو واړه مو پکې بلایند مو پکې وو ویل چیر والا وو سټینډنګ والا وو. د دې نه چې کوم دی نو کوم د اورېدو نه یا د ویلو نه چې کوم دی نو محروم افرادو هغې چې کوم دی نو په دې کې شرکت وکړو. نو زه به دا ووایم چې دا سپورټس فار آل دلته ختم نه شو. زموږ چې کوم دی نو وختي اے ډي سی صاحب هم راغلی وو زموږ د ډسټرکټ ایډمنسټریشن نه ډایرکټریټ جنرل آف سپورټس دا اړخ نه چې کوم دی نو هدایت دي چې د نور ګیمونو سره چې کوم دی نو د سپیشل خلکو لپاره چې کوم دی نو ایونټس کول پکار دي. نو انشاءالله زما خدا یو اراده ده چې دا ایونټ چې کوم دی نو دا سره نو بلکې زه به دا ووایم چې دا به هر ځل چې کوم دی نو کال پس چې کوم دی نو دا ګیمونو انعقاد به کوو. ورسره زموږ چې کوم دی نو په دې مارچ کې چې کوم دی نو زموږ نیکسټ پروګرام چې کوم دی نو هغه د پس قامت د ټرانسجنډر او ورسره د مدرسې چې څومره طالب علمان دي چې کوم دینی مدرسې دي د هغوی ځان له هم یو ایونټ دی او ورسره د ډسټرکټ ایډمنسټریشن نه موږ ته هدایات دي چې کوم دی د جیل لپاره چې کوم دی نو په 22 او په 23 تاریخ باندې چې کوم دی نو په سب جیل 400 کې د سپورټس فیسټیول به موږ منعقد کوو چې په هغې کې به مختلفې لوبې وي چې کوم جیل کې دننه کیدی شي لکه والیبال شو بیډمنټن شو کیرم بورډ شو میوزیکل چیر شو او ورسره د دې قیدیانو د انټرټینمنټ لپاره به یو میوزیکل پروګرام منعقد کوو. تاسو له صاحب دا مازوران دي دا ټول 400 دي دا ستن څونه کوي د کم ګیمونه دوی کوي دې کې چې کوم دی نو 11 ګیمونه دي چې پای کې بوشي دی د کرکټ دی د بلایندز بل کرکټ دی د ویل چیر والا چې کوم دی نو بیل کرکټ دی د سټینډینګ والا بیل دی ورسره دغه چې کوم دی نو بیډمنټن کې چې کوم دی نو د ویل چیر والا دی د سټینډینګ والا چې کوم دی نو هغه دی د سره د ویل چیر ریس چې کوم دی نو هغه وشو د نور چې کوم دی نو د کوم ډیفرنٹ ایبیلیټیز والا کسان دي د هغې چې کوم دی نو د ریس مقابلې دي او ورسره چې کوم دی نو د موږ په اختتامي پروګرام کې به چې کوم دی د ټګ اف وار مقابلې وي. ډېره زیاته مننه کتونکو دا تحسین الله صاحب ډسټرکټ سپورټس افسر چې موږ ته تفصیلي خبرې اترې وکړې. موږ به دلته کې د نورو ملګرو سره هم خبرې اترې کوو. دې وخت کې دغه مازوران لګیا دي دغه مازوران خبرې کوي. زوارلي صاحب سره به خبرې اترې کوو چې دا دلته کې کوچینګ هم کوي تعلق د مردان سیمې سره تعلق ساتي دغه معذور والي سره به وایي عبدالولي خان سپورټس کمپلیکس منیجمنټ یا نن چې دا کومې لوبې روانې څه وایي. بسم الله الرحمن الرحیم. نن چې په 400 کې کوم دا سپیشل سپورټ فیسټیول دی نو دا په هسټري کې په فرست ټایم په 400 کې کیږي
او دا د ډسټریکټ ایڈمنسټریشن 400 او ډسټریکټ سپورټس افیس 400 دوی په باهمي تعاون سره د سپورټس فیسټیوال دلته کیږي. په دې کې 200 نه 250 پورې هغه خلک چې د معذورتیا سره تر مخه دي او د ډسټریکټ 400 سره تعلق ساتي نو هغه خلک په دې کې پارټیسیپیټ کوي او په دې کې چې کم دی نو کل 11 گیمونه دي کمپټیشن کیږي. په دې کې ویل چیر کرکټ ته، په دې کې ویل چیر ریس ته، په دې کې د هغه خلکو د پاره گیمونه دي کم چې د سماعت نه محروم دي، د هغه خلکو د پاره گیمونه دي څوک چې د ګویاي نه محروم دي، د هغه خلکو د پاره گیمونه دي کم چې کته نشي او د هغه زنانو د پاره هم گیمونه دي کم چې په ویل چیر کې ناشته وي. د سره د سپیشل ایجوکیشن د ماشومان د پاره هم گیمونه په دې کې شته. زور سپ تاسو خپل مازور سومره گیم هم کړی دی او دلته کې هغه ټیلنټ شته دی او څه غوښتنې لري په دې موقع دی؟ ما خو جی چې کم دی نو شپږ ځل چې کم دی نېشنل چیمپیون په 100 میټر ریس کې پاکستان کې شپږ کاله پاکستان ډیسیبل کرکټ ټیم کیپټن پاتې شوم. اوس هم چې کم دی نو د اسوسییشن چې کم دی د صوبې په سطح د هغې چیرمن یم او غوښتنې دا دي چې په 400 کې د سپورټس اکټیویټیز چې کم دي دا د معذورو خلکو لپاره افراد به هم معذوري لپاره نه چې دا یو ځل شو دا روایت دی برقرار وي او دا د سپورټس د میدانونو کې د اکسیسیبিলিټي وي، دا د قابل رسایي وي چې دلته ویل چیرز والا راتلی شي او د سره چې کم دی د دې خلکو د روزګار لپاره هم د ډسټریکټ ایڈمنسټریشن لپاره دي چې هلې ځلې وکړي. او په 400 کې چې کم دی ستاسو د سوال جواب کوم چې ټالنت موجود دی. موږ سره مثال خان یو الک ته چې په پاکستان ویل چیر کرکټ ټیم کې گیم کوي، نوید الک موجود دی، راجولی موجود دی چې هغه زموږ نېشنل هیروز دي او بل د ډسټریکټ ایڈمنسټریشن بالخصوص د خاص کوم چې د داسې قسمه خلکو د پاره چې څنګه د روغو خلکو د پاره سکالرشپ شته نو ډسټریکټ ایڈمنسټریشن د دې لپاره هم سکالرشپ مقرر کی چې د جون په نورو ستونزو کې د دې هغه سکالرشپ په کار راځي او د دې چې کوم توجه د هغه سپورت سره برقرار وي. 2% کوټه چې دینه مطمئن نه بالکل تینا مطمئن نیو. 2% کوټه چې کوم د نورو صوبو کې چې کوم دی 15% ده، زمونږ په صوبه کې 2% د 1998 نه داسې او مونږ ډېرې هلې ځلې وکړې، مونږ په روډونو راوتي وو، مونږ اسملو ته تللي وو. سی ایم چې کوم زمونږ دی هغه 3 دسمبر 2018 کې د 4% کوټې اعلان کړی، خو دا بیروکریسي چې کومه ده د لاندې ډپارټمنټ چې کوم دی سوشل ویلفیر ډپارټمنټ، لا ډپارټمنټ او نور ډپارټمنټ دا بالکل زمونږ د وزیر اعلی اعلان اړومني نه او دوی چې کوم اکټ تیار کړی دی اوس په هغې کې هم 2% کوټه ده. نو مونږ دا د صوبایي حکومت نه دا غوښتنه کوو چې بیا تاسو ولې زمونږ دلازاري کوئ، ولې داسې اناونسمنټ کوئ، ولې داسې اعلانونه کوئ چې هغه تاسو بیا پوره کوی نه شئ. ډېره زیاته مننه زوالي صاحب، ډېرې تفصیلي خبرې وکړې. کتونکو موږ اعظم خان سپیشل ایجوکیشن چې دلته کې په دې کې د هغوی ټیم خوم دی هغوی سره به خبرې اترې کوو. زموږ 400 کې دغه یو د معذورو اداره ده، بیا سوشل ویلفیر چې کم دی نو هغه ډېر معذوران چې کم دی نو هغوی سپانسر کوي. څه وایې په دې موقع باندې ستاسو کوم کوم ټیمونه به تیار کړي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. زما سردار اکبر نوم دی او محمد اعظم خان سپیشل ایجوکیشن سنټر سره تعلق لرم. زمونږ نن چې کوم دا فیسټیوال شروع دی د سپیشل ماشومانو لپاره د کم پی ډبلیو ډیز لپاره دی کې مختلف ماشومانو حصہ غوښتي. زمونږ د ادارې نه پکې په کرکټ ټیم کې او کوم چې د دوړ مقابله وه په هغې کې حصہ اخیستې وه. دې نه علاوه چیرز گیم کې هم زموږ ماشومانو حصہ اخیستې وه. دا یو ډېر ښه نن چې کوم دا میله لګېدلې فیسټیوال شوی نو دا د دې معذورو دپاره د دې سپیشل خلکو دپاره یو ډېر ښه اقدام دی او زما دا خواست دی درخواست مې دی کوم ډسټریکټ منیجمنټ چې دی هغوی ته چې یاره دا ورځ په میاشت کې لازما یو ځل دوی دپاره دا پروګرام جوړول پکار ځکه چې دا ماشومان دي بلکې دلته د دوی عموم اکسس نشته ځکه موږ سره چې څومره ماشومان دي د ټول ډسټریکټ نه دي او په دې سپورټس کمپلیکس ته راوستل د هغوی ډېر ګران دي. نو که په میاشت کې یو ورځ د دې دپاره مقرر شوه دا به ډېره بهتره وي. ډېره زیاته مننه. ظهور احمد ظریف خیل صاحب سره به خبرې اترې کوو. زمونږ یو تکړه د تزیینګار هم دی، سوشل ورکر هم دی. ظهور صاحب داسې قسمه گیمونو ته په کم نظر ګورئ او دا کال پس په بیا منعقد کیږي او په لومړي ځل موږ زوالي صاحب نه واورېده چې کیږي، نو څه وایي؟ جی بسم الله الرحمن الرحیم. څنګه چې زوالي صاحب دا خبره وکړه بالکل ټیک ده. د 400 په تاریخ کې د په لومړي ځل باندې د معذورانو سپورټ فیسټیوال منعقد شو. د لپاره زه چې یقینا
ډیپټي کمشنر چارسده سعادت حسن صاحب او ډسټرکټ سپورټس افیسر تحسین الله صاحب زویم چې د اپریشیټبل دي چې موږ خلک تحسین هغې ته پیش کړو چې دا هغه ایونټ وکړو خصوصا جوار نور صاحب چې کوم دی چې دا پروینشل د دې ډسیبل چې کوم تنظیم دی د هغې مشر دی نو زه هم چې دا ډېر زیات ضروري دی ځکه چې دا د معاشرې داسې یو سیګمنټ دی داسې یو طبقه ده چې دا نسبتا نظر انداز شده طبقه ده دا معذور دی او دوی په ذهن کې هم دا وي چې موږ لوبه نشو کولی دا خو د سمو خلکو کار دی او دوی بیا دا مو چې موږ له څوک ترجیح هم نه راکوي موږ له څوک اهمیت هم نه راکوي په دې بنیاد باندې د دوی په ذهن کې دا یو سټرس وي نو دا دوی یو ډېر غټ دویم چې انیشیټیو واخیسته سپورټس ډپارټمنټ او ډپټي کمشنر صاحب چې دا لپاره فنډ الوکیټ کو دا سلیبریټ کو دا لومبې گیم لومبې ځل باندې دا شي کېږي نو دا دویم چې سره سره به د دې کې نور هم نکار راځي دې کې به نور پی ډبلیو ډیز هم په دې کې شرکت کوي دې کې زما په خیال صاحب د 400 پی ډبلیو ډیز راغلي دې کې به تنګیم بیا انشاءالله بل ځل نیکسټ ټایم باندې پکار د چې دوی راولي د شب قدر تحصیل هم پکې خلک راولي چې هغوی هم په دې کې پارټیسپیټ وکړي نو او دا صرف کال پس نه دی پکار زویم چې دا وختن فوختن پکار دی کم از کم 2-3 میاشتې بس په کوارټر کې کم از کم یو ایونټ دا پکار دی چې دا د پی ډبلیو ډیز لپاره د کوم ډسیبل دي لپاره دا یو ایونټ پکار دی او دا د دوی په ذهنونو باندې ډېر ښه اثر غورځوي او دې کې سپیشل چې کوم د ګورنمنټ سپیشل ایجوکیشن د سوشل ویلفیر د هغې ماشومان هم پکې شرکت وکړو اعظم خان سپیشل ایجوکیشن چې کوم پرایویټ اداره د هغې هم پکې ماشومان شرکت وکړو او د کمیونټي نه چې کوم ډسیبل خلک دي هغې هم په دې کې شرکت وکړو او د پېښور نه هم پکې د زنانه سره راغلې وې چې هغې ډسیبل وي هغوی هم په دې کې د یو گیم کې شرکت وکړو نو زه دا دې ته ډېر په ډېر ښه نظر باندې ته زه ګورم ظهور صاحب دې وخت کې صرف دا 200 دا معذور دي 400 کې که نه نور پکې همدغه چې مونږ ما تاسو ته وختي عرض وکړو چې دا چونکې په لومبې ځل دی نو په دې کې د ټولو خلکو پارټیسپیشن هغه شانتې نه دی شوی اگر چې دوی اډورټایزمنټ کړو اندازې مطابق څومره معذور وي 400 اسې اورال دا وایي چې دا 10% د ټولې آبادۍ 10% چې دی دا معذور خلک دي نو دا کو دغه اندازې ولګوي نو دا به تقریبا لکونو کې به وي یعنی لاک یو نیم لاک 2 لکه به خامخا لکه دا په 400 کې به وي خو په کار دا چې ضروري نه چې ټول ډسیبل دی راشي او د ګیم وکړي څنګه گیم کول شي گیم وکړو چې کم ډسیبل دی هغه دی راشي هغه دی وګوري تماشایي په طور باندې وګوري د هغې به یو انجوایمنټ وشي ډېر ښایسته ماحول دی ډېر غټ سپورټس کمپلیکس دی ډېر ښکلې سهولیات دي پکې نو په کار ده چې نیکسټ ټایم باندې مزید ښه طریقې سره پلانینګ وشي او ډېر ډسیبل خلک په دې کې شرکت وکړي صحیح ډېره زیاته مننه کتونکو دې وخت کې موږ سره یو سینیر جرنالست طارق خان موجود دی طارق جان قریشي صاحب چې دغه معذورو باندې نظر دی او داسې غمجن خوم دی طارق جان څه وایې په دې موقع باندې داسې قسمه لوبې او نن د دې معذورو د سرګرمو ته دا یقینا یو ډېر ښه قدم دی چې حکومت اوچت کړی زموږ ضلعي انتظامیه اوچت کړی دی اگر چې خامې کوتاهی پکې شته خو به هر حال هغه آغاز وشو د دې څیزونو موږ له پکار دي چې لکه څنګه موږ دا ټول معذور خو ورته نه وایو اول ورته سپیشل پرسن وي اوس با هم معذور افراد ورته وایي نو د دې د حوصله افزایۍ دپاره دوی ته د ژوند تیرولو چې دې کې کوم مشکلات راځي د هغې مقابلې تیارولو دپاره داسې سرګرمۍ چې دا انتهایي ضروري دي او حکومت له پکار دي چې دا ښه لکه زما نور مرګور چې څنګه وي چې تسلسل سره د دې د سرګرمۍ جاري وي میاشت کې کم از کم یو اکټیویټي داسې دوی دي چې دا خلک مونږ دلته راولو بل ځای ته بوځو اوټینګ دپاره دغه کوو داسې ورسره تعلیمي دغه هم پکار دي اوس 400 کې دلته جي په پرایویټ سطح باندې میټرک پورې تعلیم د دې خلکو دپاره شته خو مزید د هغې دپاره څه نشته نن دلته جي کلي کچهري منعقد شوه چې هغه ډېر افسوس سره به ده ووایو چې ضلع انتظامیه پکې انتهایي عدم دلچسپي ظاهره کړه صرف زما په خیال ډي سي ورله راغلو حالانکه دا د ټول ضلع دغه راغلو دغه سپیشل خلک راغلو هغوی وی چې موږ به خپل مسایل دلته پیش کو هغه فردر هغوی مخکې لاړ شي اواز به د دې دپاره اوچت کو نو صرف زما په خیال ډي سي صاحب پکې او نور پکې داسې څه ذمهدار د یو ادارې هم نو هسې هغه اکټیویټي وشوه نو زه خدای وایم چې لکه دې خلکو ته دا زمونږ د خصوصي توجه متقاضي دي چې موږ له دوی خصوصي توجه ورکو ځکه چې د دې خصمانه د دې خلکو کول او د دوی خیال ساتل دا زمونږ انتهایی فرض دي چې مونږ وکړو ډېره زیاته مننه طارق جان ډېره ښکلې خبره وکړله چې نن کلي کچېري و کلي کچېري ته اړو چې اهمیت ورنه کړه شي دې خواته ستاسو نوم دی محمد شاه ته څه لوبه کې زه به دلته راغلی یم لا فی الحال لوبه خو زموږ گیم لا نه سټارټ شوی کوم گیم کې کرکټ مې ډېر خوښ دی کرکټ ته ډېر خوښ دی او زه دا غواړم چې زموږ لپاره هم داسې لوبه راوغواړي زموږ په شان کسان یې پکې هغه وویل هغه مشر چې لکه
موږ دې باره کې لکه دغه روان کړی تاسو باره کې ها ته څه وایې چې موږ موږ لاندې لوبې روغواړي او موږ لپاره هم چې لکه څه دې بو نقد لپاره لکه څه کرکټ شروع شي صحیح ها د دوی دغه غوښتنه وه چې زموږ دپاره د خو هم لوبې شروع شي ښه دلته کې دا دي په دې کې اکثریت دا دی چې څه په سترګو ګوري ویني نه او څه په غوږونو اوري نه او څه چې کوم دی نو په خپو باندې معذوره دي دلته کې دا یو دی السلام علیکم څنګه چل ښې لاس ملو کا خیر دی خپله پیژنګلو که څه وی په دې موقع باندې ته کومه گیم کې یاره چې زه چې کوم دی کرکټ لوبم او زما نوم دانیال دی د 430 سیدونکو کې مدزول بازار ښه دانیال څه وی په دې موقع یاره جی ماشاءالله چې کوم دی زمونږ ډي سي صاحب ډېره ښکلې فیصله کړې ده او اختر نواز صاحب هم ډېره ښکلې فیصله وکړې ده بل په دې کې زمونږ د نور افسرانو چې کوم کردار ادا کړی دی زه د هغوی ټولو ډېره زیاته شکریه ادا کوم او ورسره زه د ټولو چې کوم مهمان خصوصي راغلي وو د هغوی ټولو زه ډېره زیاته شکریه ادا کوم ورسره د میډیا د ټیم هم شکریه ادا کوم او یاره جی ماشاءالله دا چې کوم دی په پیل ځل باندې دا ورځ په 400 ډسټرکټ 400 کې مناویږي او ډېره ښکلې ورځ ده نن چې کوم دا زموږ د خوشحالۍ ورځ چې دا ورځ مناویږي زموږ د خلکو لپاره دا د ډس ایبل خلکو لپاره مناویږي زه خپله ایبل یم بالکل فل بلایند یم صحیح ډېره مننه وي دا ډېره ښه د کاوش دی خبرې اترې به کوو دلته کې د نورو لوبغاړو سره خو هم زموږ سره اوسئ کتونکو په دغه معذورانو په دغه لوبو کې موجود یو زموږ دغه خویندې دي په دغه ګیمونو کې برخه اخیستې ده دلته کې موجودې دي یقینا دغه سپیشل پرسن د ډېر څه لایق دي خو بدمرغي دا ده چې زموږ توجه ورته هغه شانتې نشته دوی نه به پوښتنې کوو چې دوی کوم ګیم کې تاسو کوم ګیم کې حصه اخلئ زما نوم شهناز دی زه د پېښور نه تعلق ساتم او زه آرچري نیشنل آرچري پلیئر یم زه نان ډسیبل سره گیم کوم اوس دلته کې مونږ بوشي کې حصه اخیستې وه اور هغې کې زموږ دا چې کوم سیکنډ پوزیشن مونږ واخیستو د معذورانو لپاره څه غوښتنې لرئ په دې موقع معذورانو دا څه وایم لکه ګورمنټ ته زما دا هغه دی چې دغه قسم ایونټ پکار دی چې زموږ کم ډسیبل دي د هغې چې کوم دا قابلیت دی مخې ته راځي نور چې کوم فیمیل زموږ په شان داسې زموږ خویندې دي کور کې چې کوم ناستې دي مطلب هغې له هم یو حوصله میلاو شي چې مونږ ته ګوري چې واقعي مونږ هم څه کولی شو ایجوکیشن سره سره سپورټس طرف ته هم هغې ته راتلل پکار دي مطلب یو پکور نه دي ناز ما په خپل هم ډېر زیات سټرګل کړی اور انشاءالله زه بس دې حده پورې راغلم نیشنل پلیئر یم اور کوشش مې دا دی چې انشاءالله زه اوس انټرنیشنل پلیئر زما بی اے کړی تاسو په خپل معذوري جی زه پولیو نه جی ښه پولیو جی ها موږ سره دا بل موجوده ده څه وایې په دې موقع باندې تاسو السلام علیکم زما نوم سکینه افریدي دی اور زما بیسیک تعلق چې کوم دی هغه ایکس فاټا ډسټرکټ خیبر څخه دی دلته مختلف گیمز دي مختلف خلکو ورکې حصه اخیستې ده اور ما خپله جی بوشي کې حصه اخیستې وه زه ایکچولي د ویل چیر وومن ټیم کیپټن یم پېښور کې اور زه خپل هم نیشنل چیمپئن یم د ویل چیر کرکټ ټیم وومن ویل چیر کرکټ ټیم اور دې موقع باندې بس دا وایم چې دې سره زموږ ډېره زیاته حوصله افزایي کېږي موږ ډېر زیات خوشحاله شو خپل کمیونټي خلک راغلي وي اور زموږ حوصله افزایي وشي نو زه هم دغه وایم چې داسې موقعو داسې چې کوم فیسټیول دي سپورټس فیسټیول دي هغه منعقد کول پکار دي پروونشل لیول باندې نیشنل لیول باندې اور حکومت ته پکار دی چې دا چیزونه پروموټ کړي نو چې کمې خویندې زمونږ هیڅ هم نشي کولی نو ایټ لیست سپورټس لیول باندې هغې راوتی شي یا نو ایجوکیشن سره سره دا لاین هم ډېر بیسټ دی د فیمیلز دپاره اور نن سبا خو د فیمیلز دپاره ډفرنټ سپورټس شته دي هغې کې هغې حصه اخیستی شي پیدایشي معذوره یې جی زه پیدایشي خو نه یم د 3 کالو پولیو افیکټډ یم اور چې وایي یا پولیو قطرې نه دي اچولې نو هغه ما اچولې وې خو ومیټنګ مې کړی نو هغې وجې نه هغه زما ویکسین چې وه ضایع شوه نو بس اوس الحمدلله زه دومره یم چې خپل لکه قابلیت شو کولی شم په مختلف گیمز په تھرو باندې خپل ایجوکیشن په تھرو باندې ما ماسټرز کړی دی سپیشل ایجوکیشن کې اور ورسره زه اوس ایم فل کوم اور گورنمنٹ نان گورنمنٹ اداروں کې ما جی خپل سروسز هم ورکړي دي اور دې سره سپورټس کالم یم مونږ ورله داد ورکو کتونکو دا تاسو ګورئ دا دوی چې کوم دي نو دوی نظر نه لګي دا چې کوم دي ښه مونږ سره دا خویندې چې کوم دي نو دوی سره هم لږې خبرې اترې کوو
چې دوی گیم کې راځي. السلام علیکم جی، څنګه ښه؟ د کوم ځای تاسو؟ جی وزیرستان. وزیرستان. ستاسو خو په ماین نظر شوی جی بالکل ماین په دا څنګه قصه ولګ راته شریک کړئ؟ دا چې 2004 کې ما لاین ما زما چې کوم خور وفات شوی هغې دپاره موږ تللي خو بیسیکلي پېښور کې پاتې کېږو، نو هغې دپاره موږ تللي وو. بس بهر ووتو چې ووتو ما کزن و هغه وفات شول او زه خپلې خپې نه محرومه شوم. ستاسو د وړاندې وفات شوی؟ جی بالکل. د هغې نه پس ګیم ته کله راوتلې؟ ګیم ته زما دا 4 کاله وشو. 4 کالونه زه پاور لفټینګ او ټیبل ټینس ګولډ میډلیسټ یم، فرست پوزیشن. څه وایې په دې موقعو باندې زنانو ته بیا ستاسو شانتې ډیسیبل چې کوم وي سپیشل پرسن نو هغې ته هغه شان توجه ورکړي کېږي؟ جی بالکل داسې ایونټ کې ورکړی کېږي، خو لکه ښه لکه ایونټ ډېر زبردست کېږي او موږ مطمئن او هر څه کې زموږ ایونټ کېږي، خو حکومت طرفه صرف دومره فیل زموږ وي چې مطلب څنګه نورمل کسانو ته مخکې تګ دپاره لارې جوړېږي، داسې زموږ ډیسیبل کسان ډېر خواري کوي. لکه څنګه زه کوم داسې زموږ نورې خویندې وروڼه هم دي چې هغې ډېر وخت نه لګیا یا 9 کاله نه لګیا، هغې ګولډ میډلیسټ خو هغې مخکې لکه پاکستان کې هغې نیشنل لیول باندې کېږي، خو هغې ټول یو دا خواهش وي چې موږ انټرنیشنل لیول باندې ګیمونه وکړو. لازم چې موږ سره حکومت دومره تعاون وکړي چې موږ ملک نه بهر لاړ شو، ګیمونه مخکې وکړو. صحیح. ستاسو وزیرستان علاقه کې دغه ځای کې خو هم ډېر معذوره وي، آیا هغه شان کتنه کېږي دغه سیمو ته؟ بیسیکلي وزیرستان خو سخت ماحول قبایي علاقه ده، هلته کې ایجوکیشن دپاره جنکۍ بهر نشي راوتی او بیا ګیمونو لپاره ډېره مشکله ده. خو کله چې زما ډسیبلیټي جوړه شوه نو هغې نه پس چې ما ګیمونه سټارټ کړو نو زما سره زما فیملی، زما مور پلار، زما وروڼو ما سره سپورټ وکړو، نو ځکه زه بهر ګیمونو دپاره مخکې لاړم. صحیح. ډېره زیاته مننه. کتونکو کم ماین چې چودلي وو په هغې کې چې کوم دی د دې کزن پکې هغه شهیده شوې وه د دې د سترګو د وړاندې، او د هغې نه پس چې کوم دی نو 4 کالونه دا گیم کوي او دې وخت کې نیشنل چیمپین ده په دغه گیمونو کې. کتونکو دغه لوبې هم درسره شریکولې، دغه ریسونه دي او دا مختلف لوبې روانې دي. یقینا چې دغه پروګرام ګوره جي دا ګوره د دوی نظر نه لګي او دا دې وخت کې چې د دوی دا منډه وی نو څنګه یاره لاس د دې خوا راشه دې خوا راشه ما ته وګوره په خیر مقابله دې بیله یاره دې مخې له راغې هغه مخې له راغې چونکې هغه د شان وو. بس د الله نظام دی او د معذوره خیال وساتئ، د دې ډیسیبل سپیشل خلکو خصوصي خیال وساتئ. هغه چاته پته لګي چې چا کور کې معذوره را پیدا وي، همدغه وه چې ضیاء الحق په کور کې معذوره پیدا شي، هغه ټیم کې چې 2% کوټه د دې دپاره مخته شوې ده، نو بیا د بل باچا وزیر اعظم په کور کې معذوره نه دی پیدا، نو دغه کوټه زیاته نه شوه. پښتونخوا کې چې کوم دی د کاغذونو د ښه ده پورې چې 4% او 5%، خو هماغه 2% چې کوم دی په کاغذونو کې هم راغلی هېڅ قسمه توجه نه ورکړل کېږي. داسې بس خبرې دي. خو به هر حال نن چې دا کم ګیمونه شوي دي په دې باندې موږ د 400 ضلعې د انتظامي مننه کوو، د ډسټرکټ سپورټس افسر مننه کوو چې دغه شانتې ماشومان ته دا لوبې را جوړې کړي. ډېره مننه، خوشحاله اوسئ.